درس نمبر 37 دا د ژبې د غاړې مخارجو کې استعمالیږي. نو دا د دې یو انیاب دا نوکدار غاښه د دې بل انیابه پورې اورې درې قسمه دي. داسې د دې یو انیاب نه داسې راتاو شي په دې او دې بل نوکدار غاښه پورې دلته اورې درې قسمه دي. د موړو په شکل کې دي او د موړو نه ښکته د غاښ ویښ سره جنګېدلې اورې دي او د موړو نه بره د کند د تالو په شکل کې اورې دي. نو هغې ته عربی کې لسه حنک یو نوم دی پکې لسه اورو ته وي، حنک تالو ته وي. لسه حنک هغه اورې چې د موړو نه بره د کندې په شکل کې دي. او لسه اسنان، اسنان د سن جمع سن وسن بسن غاښونو ته وي. هغه اورې چې د غاښ ویښ سره جنګېدلي ده. او لسه بین حنک و اسنان هغه اورې چې په مابین په درمیان د تالو او د دې غاښونو د ویښ په منځ کې د موړو په شکل کې دي. دغه لسه بین حنک و اسنان. نو دا ځکه یاد کړئ چې دې کې د لام نون را مخرج د 9 10 11 مخرج بیان را روان دي. دا د اورو دا تقسیم وپېژنئ. د دې یو غاښ نه د دې بل غاښه پورې انیاب ده، بل انیابه پورې درې قسمه اورې دي. موړو په شکل، بره تالو ته تو شوې د کندې په شکل، د دې موړو نه لاندې د غاښ ویښ سره جنګېدلې اورې. دا عربی کې نومونه شو.